کفار قریش یو قافله د شام نه را روانه وه د ابو سفیان په سردارۍ کې، او دا د مال او د تجارت ډکه قافله وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی په ذریعه سره معلومات شو. صحابه کرام تیار کړل چې په دې قافله باندې حمله کو. نو د چند جاسوسانو په ذریعه سره ابو سفیان ته د دې خبرې اطلاع وشوه چې مسلمانان په دې قافله باندې د حمله اراده لري. ناغي خپل یو جاسوس مقرر کو په اجرت باندې ونیولو. زمزم ابن عمر غفاری ورته وی چې فورا لاړ شه مکې مکرمه ته او کفار لدا وایا چې مسلمانان ستاسو په مال تجارت یعنی په قافله باندې د حمله اراده لري. فورا میدان ته روزه او د خپل قافله حفاظت وکړي. التنا ابو جهل د 1000 نه زیات فوجیان د اسلحې سره لیس چې د هر فوجي سره تورا ډال اس مکمل جنگجو هغه دومره فوج را روان کو. د جنگ په اراده باندې د مکې مکرمه نه وروته. رب ذوالجلال د حضرت جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره بطور وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې اطلاع ورکړه چې ابو جهل د دومره فوج سره د مکې نه وروته. او ورته رب ذوالجلال بطور وحی او فرمایل وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. په دوو جماعتونو کې د یو جماعت وعده مې د تا سره ای محبوبه چې په دې دوانو جماعتونو کې د کم انتخاب تاسو کوئ هغه بس تاسو وي، تاسو به فتح یاب کیږئ. یو طرف ته د ابو سفیان په معیت کې د مال نه ډکه قافله او بل طرف ته د ابو جهل سره د 1000 نه زیات لښکر. نو باقی ستاسو خوښه ده ای مسلمانانو چې د کم جماعت اختیار تاسو ته حاصل لې کو په کفارو سره په جنگ باندې ورځي امم تاسو فتح یاب کېږي، او کو په ابو سفیان چې کومه قافله د پاغې باندې ورځي نو د الله وعده د اب تاسو ته ملاويږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه سره مشوره وکړه چې تاسو سره ایدا. بعضو صحابه وویل زمونږ تعدادم کم دی، د جنگ تیاریم نشته او نه د جنگ په اراده راغلی یو، نو لہذا به د قافله باندې به ورشو چې بغیر د جنگ نه مال حاصل شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خفه شو چونکه د رب ذوالجلال منشا دا نه وه، د نبی علیہ السلام خپله اراده دا نه وه. نو په دې کې چې د نبی علیہ السلام خفګان ته بعضو صحابه وکتل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر خطاب رضی الله عنه، دکشان حضرت مقداد، حضرت سعد ابن معاذ، دا سلور صحابه کرام را پاسېدل او ټول صحابو ته پرجوش تقریر وکړو چې مونږ خو د نبی علیہ السلام صحابه یو، مونږ په ایمان راوړی دی. او نبی علیہ السلام مخاطب کو چې مونږ ستا تابعدار یو، ته کو مونږ ته دا حکم کوي چې په سمندر ورځئ، مونږ په سمندر باندې ورځو. مونږ خو صرف خپل رائے پیش کا، باقی هغه رائے به معتبر وي چې د الله رسول ته پیش کې. لار راته تخیا جماعت تخیا ورتلل په زمون کار دی. نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو. به او فرمایل وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. الله رب العزت دا غواړي چې د کفر زور ختم شي، د کفر ملا مات شي، آینده لسر روچت نکی. نو رب ذوالجلال هم دا غواړي او زما رایم دادا چې د ابو جهل په دغه لښکر باندې ورځو، دې سره جنګیږو. کو مونږ په قافله باندې ورشو مال حاصل کو، ټیک شو مال هو حاصل شو، خو د کفر ملا خو ماته نشوه کنه، فوج خو مخه شان دی. او کو په فوج باندې ورلو د الله وعده د مونږ ته به الله رب العزت فتح یاب کوي بم، نو دې سره به مال غنیمت هم ملو شي او د کفر ملا به ماته شي. صحابه کرام تیار شو. اوس اندازه لګوا، یو طرف ته 313
کم بیش صحابه کرام دي او بل طرف ته د کفارو تعداد د 1000 نه زیات دی. صحابه کرامو سره چند افراد سره توره ډال او اسونه دي، ټول سره نشتا، اسباب د جنگ هم نشتا، نه د جنگ تیاری شتا، او بل طرف ته 1000 نه زیات افراد دي او د اسلحې نه لیس دي. خو د نبی علیہ السلام حکم او د صحابه کرامو تابعداري او جان نثاري وه. د رب ذوالجلال وعده وه انی ممدکم ب1000 من الملائکة مردفین. د الله نصرت پر راځي، مدد پر راځي، د فرشتو په شکل کې زر زر فرشتي الله د جماعت په شکل کې را لېږلې. بدی آیات کې د 1000 وعده وشوه، په نورو آیاتونو کې د 3000 تذکره ده، په بل آیات کې د 5000 تذکره ده. نو مفسرین فرمایي چې 15000 فرشتي راغلي وي، خو د زر زر فرشتو د جماعت په شکل کې راغلي وي. او روح المانی لیکلی دی فنزلت الملائکة وعليهم عمائم صفر، چې کله دا فرشته په جنگ بدر کې د صحابه کرامو د امداد د پاره راتلی، نو د دې په سرونو باندې زیړ پټکیو. دا زیړ پټکی د دغه ځای نه ثابت دی، د صحابه کرامو نم ثابت دی. نو دې زیړ پټکی اچولو او الله رب العزت وته فرمایلو فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. چې کله میدان جنگ ته لاړې، آمنے سامنے شوي د دشمن سره، نو بیا به وار په سټونو باندې کوي. په سټ باندې چې وار وکړي دی د پاره چې دشمن دوباره سر روجت نه کی، سر به د قلم وي. واضربوا منهم كل بنان، او د ګوتو به د بندونو به وار کوي. د ګوتو په بندونو ولې چې دوباره تلوار روچتولو قابل پاتې نشي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ایها الناس، اے خلقو لا تتمنوا لقاء العدو، د دشمن سره د ملاقات خواهش مکوئ د الله نه. وصل الله العافیه، الله نه خیر عافیت غواړي، جنگ مغواړي. ها فاذا لقيتم فاصبروا، خو چې کله جنگ نا گزیر شي، آمنے سامنے شي په میدان جنگ کې، نو بیا فاصبروا، ثابت قدم اوسئ او صبر کوئ. فلا تولوهم الادبار، بیا به تیښته نه کوئ، بیا ثابت قدم اوسئ او بیا به وارم په سټ باندې کوئ. ډېر ګران کار دی ښه. په میدان جنگ کې د تلوار په ذریعې سره چې کله ته آمنے سامنے دشمن سره بر سر پیکار یې، دا آسان کار نه دی. هر طرف نه د مرګ آثار ښکاري، توره راتلی شي، نیزه راتلی شي، غش راتلی شي. د دې جنگونو په نسبت هغه جنگ ډیر ګرانو. د مټو په زور د ایمان په طاقت سره باغه جنگیدل، دا خو په خپل ذهنو کې ناس او بس کمپیوټرایز دور دی. د یو ځای نه بل ځای ته میزایل ولیږي، هلته پوره علاقه والوځي. خو لیکن آمنے سامنے دشمن سره په میدان جنگ کې جنگیدل، دا لوی کلیجه غواړي، لوی ایمان غواړي، لوی طاقت غواړي. صحابه کرام د داسې جنگونو نه را تیر شوي دي. نو د الله مدد وګوره، هغه 313 صحابه کرامو، هغه 1000 نه زیات لښکر ته په میدان بدر کې بهترین شکست ورکو او 70 سرداران پکې مرداران کل. په هغې کې ابو جهل هم چې د دې امت فرعون د ته ویل کېږي، چې کله د ده نه سر قلمولو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جسم نه داسې اوچ غونتی و، نو ده ته وایي چې دا سر راله بدیزې کې مه کټ کوه، لږ ښکته یې رانه کټ که، چې خلکو ته پته ولګي چې د ابو جهل سر یې راوړی دی، څه عام سړي سر یې نه دی راوړی. د موسی علیه السلام د دور چې کم فرعون و، چې کله مرګ علامات یې ولیدل، نو په موسی علیه السلام په رب مې ایمان روړم، چغې والې. او ده د مرګ په وخت کې هم دا کلماتونه ویل. ځکه ورته ابو جهل وایي، جهالت والا، د مرګ په وخت کې هم دا لګیا دی چې نه کلمه چېرته ویلی شم، چې سر رانه کټ کې
نو دلته نه بده تنه کې وخه چې خلکو د پته ولګي چې د ابو جهل سره راوړې د د کمزوري سړي سر نه دی. نبی علیہ السلام فرمایل چې زما د امت فرعون د موسی علیہ السلام د قوم د فرعون نه هم غټ سرکشه او 70 افراد پکې په قید کې رالل. بیا دا تفصیلی واقعه ده. نو معلومه ده شوه چې کله دشمن سره آمنے سامنے شنو بیا با د کمزورۍ اظهار نه کې. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. الله رب العزت فرمای چې کم اسلحه تاسو سره پرته ده، کم توپ او کم اسلحه تاسو ته پرته ده، هغه بار بار شایع کوي قوم ته چې کفارو په زړه کې یره پرته وي. ترهبون به عدو الله وعدوکم. بدغه اسلحو سره بدغه ټینکونو بمونو سره خپل دشمن او د رب ذوالجلال دشمنان کفار او یروي. دا پټ نه ساتي چې دې ته پت لګي چې د اسلام شان څه دی او د اهل اسلام شوکت څه دی.